بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں سربلند دین اور استحکام پاکستان کے لیے اپنا ایمانی کردار ادا کرتا رہوں گا میں تنظیم کا حامی وفادار رہوں گا اور میں گوجر یوتھ فورم پاکستان کے ہر فیصلے کا پابند رہوں گا میں اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دوں گا میں تنظیم کے آئین و قواعد کی مکمل پاسداری کروں گا میں اپنی ذاتی مفاد پر تنظیمی مفادات کو ترجیح دوں گا میں تنظیم کے اندرونی راز کو پوشیدہ رکھوں گا اور کبھی یہ راز افشاں نہیں کروں گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو تاسو ټولو ته د ګوجر یوتھ فورم لور سوات طرف نه د سردار قوم الحاج رضا خان ګجر صاحب د طرف نه د حاجي جلال ګجر صاحب د طرف نه د انجینر محمد ګجر صاحب د طرف نه د محمد د قوي خانو او د تحصیل برکوټ د صاحبزاده او خیسګل صاحب ذاکر صاحب عبد الله نصیب زاده بغزاده د دې ټولو د طرف دی تاسو ته د نوې تنظیم مبارک شي او تاسو نن په دې موقع باندې قسم وخړو چې په غربي کوټه کې د ګجر قام چې څه مسایل راځي نو هغه مسایل به دو قسم وخړو چې لکه هغه به موږ حل کوو بغیر د سلالچ نه بغیر د سیرس نه که فرض کړه دوه مسله نشو حل کولی نو تحصیل ته یا ضلع ته به وایو نو انشاءالله چې موږ به د خپل قوم سره شانه به شانه ولاړ یو اوس په آخر کې به موږ د صدو خان د رحمان الدین کاکا پاک کې د خسته ګل والي صاحب وفات شوی د هغه پاک کې او زموږ ډاکټر شاهزرین جنرال سیکرټري سابقه چې کومو د بیرکوټ هغه وفات شوی د هغو پاک کې به دعا وکړو چې الله تعالی هغه وبخي او الله تعالی د هغو قبر د نور نه ډکي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم العالمين زمون ګناونه معاف کړي یا الله د عالم د مسلمانانو ګناونه معاف کړي یا الله څومره مسلمانان وفات شوي دي د دنیا نه تللي دي د ټولو مغفرت نصیب کړي دعا وکړئ څنګه چې ډاکټر صاحب وویلو ډاکټر شاهزرین صاحب زمونږ رحمان الدین خان ده خسته ګل صاحب والي صاحب یا څنګه چې دوی نور څومره زمونږ مشران مسلمانان قائدین عزتمن وفات شوي دي رب د ټولو مغفرت نصیب کړي یا الله العالمین د ټولو د قبر د قیامت د محشر د میدان ټول منازل ګل ګلزار کړي یا الله العالمین د ټولو سره د رحم معاملې وکړي یا الله العالمین ټولو ته خپل دیدار الهي نصیب کړي یا الله العالمین ټول ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسونو مبارک او د حوض کوثر وب نصیب کړي یا الله العالمین ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شفاعت نصیب کړي یا الله العالمین ټول په سمن کې بدل کې جنت الفردوس ورکړي دعا وکړي چې یا الله موږ ژوندول په دنیا کې د نیک عمل کولو توفیق راکړي یا الله زموږ د ټولو مسلمانانو بالخصوص زموږ د ګجر قام اتفاق او اتحاد نصیب کړي یا الله په دې باندې موږ قائم او دائم ولرل کړي یا الله موږ له او توفیق راکړي چې موږ د خپل قوم خدمت وکړو او یا الله زموږ د خپل قوم خدمت والو زموږ نه رضا شي زموږ یا الله همیشه اتفاق نصیب کړي دعا وکړئ یا الله چې آخر وخت کې زنګ قدم کې دالو کلمه راته نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله